ګرانو کتونکو علب خان شیرپوه یم. ډېر زیات کالز راځي د چارسدې د ډسټرک هسپتال حوالې سره، د چلډرن هسپتال حوالې سره، دغه شانتې د شفقت هسپتال نه ټول وي ډلټل یونټ چې کومه دا خرڅه شوې ده او په دې باندې وي تاسو چپ یې. نو زموږ د دې خلکو ایره ډېره زیاته ده چې په دې هسپتالونو باندې موږ څومره احتجاجونه وکړل. د چارسدې د پی ټي آی نه علاوه ټولو سیاسي ډلو را سره په دې کې احتجاج کې ګډون وکړو. په پېښور کې مې احتجاج وکړو، صوبایي اسمبلی ته ننوتو، صوبایي اسمبلی کې مو واکاوټ وکړو، وزیر صحت له لاړو، فضل خان له لاړو، وزیر قانون شکور خان له لاړو، سلطان خان سره پې خبرې وکړې، خالد خان سره پې خبرې وکړې، ملک انور تاج سره خبرې وکړې، عارف احمدزی سره په دې خبرې وکړې چې چارسدې هسپتال ته تاسو کم ایم ایس راوستی دی او دا تاسو پې کم کارونه کوئ، نو دا د چارسدې د عوام سره ظلم، زیاتې، جبر دی. خو څوک هم د ټس نه مس نه شو. نو په دې باندې خو وختن په وختن موږ دا خبرې کړې دي چې دا هسپتالونه د دې نوټیفیکیشن جاري شوی دی او دا اوس به نجي هسپتال وي، یعنې پرایوټ هسپتالې به شي، ټیکهداري سیسټم به شي. کم ډاکټر دا به وایي چې نالایقه وي چې په کمه تنخواه کار کوي، هغه به راتلونکي وخت کې د دې هسپتال ډاکټر ګرځي. ایکسرې به صرف د 800 نه په کمه نه کېږي، ریزلټ به چاله نه ورکوي. په هسپتالونو دننه به د میډیسن دکان وي. ډېر خلک وایي چې یاره د سرکاري نه پرایوټ شي نو ډېره ښه ده. زه هغې خلکو ته وایم چې دې هسپتال ته زموږ شانتې غریبانان ځي. تاسو ماړه خلک یې ځکه دا خبرې کوئ. پرایوټ هسپتالونه خو ډېر شي دي، هغې ته ځئ که نه. نو د سرکار په هسپتالونو کې تاسو ګوتې مه وهئ په دې چې تاسو ورته خپله ځای نه علاج پکې نه کوئ، خو بس ماړه ناست یې په چړۍ باندې او دا خبرو کې او چې پرایوټ شي نو ډېره ښه ده. تاسو د غریب د در نه څه خبر یې. کتونکو پرون ډېر زیات کالز راغلي چې پرون په دې هسپتال کې ټوله ورځ بجلی نه وه، جنریټر یې سټارټه نه، او دا حقیقتي خبره ده او عملي خبره ده چې دې جنریټر کمپیول دی د هغې بجټ هغه به ویستې شوي، د هغې د تیلو پیسې به ویستې شوي وي. ما دا کلیعام ویلی دي چې ماخانه د دې هسپتال نه وزیر صحت ته لکونه روپۍ ځي، لکونه روپۍ پیسې زموږ د چارسدې دي، لکونه روپۍ ځي. اوس دا دلته کې کم خلک سیاست کوي، پی ټي آی والا ته وایم آیا تاسو ښه کوئ چې موږ د چارسدې هسپتال پرایوټ کوئ؟ آیا دا تاسو ښه کوئ چې د 2 هسپتالونو یو ایم ایس دی؟ آیا دا تاسو چارسدې هسپتال سره ښېګړه کوئ چې د چارسدې هسپتال نه ګایني واټ ختم شو، چلډرن واټ ته ختم شو؟ خو دا تاسو ښه کوئ نو بیا ماته ووایئ. او زه دې قوم ته هم وایم چې دومره ظلم زیاتې د سر روان دی چې د دې ځای دې منتخب نمایندګانو ورته ویلي، خو دا وزیر صحت هم دا ایم ایس هم د دې نه لرې که نو پکې لا ویلي چې موږ به استعفاګانې ورکړو. د هغې وجه درته ښیم چې ولې دا چې کله ایم ټي آی شي د دې هسپتال به ایم ایس چې کوم دی هغه منیجر شي. منیجر څه یو عام سړی به راولي او په لکونو تنخواه لي، د هسپتال ایم ایس به شي. د باترومونو به بیل منیجر وي، د پارک به بیل منیجر وي، د ایمرجنسي به بیل منیجر وي، د هر واټ به بیل منیجر وي، او دې کې به یو بېتخاشه نوکری وي چې کوم سینیر ډاکټران وي هغه به دې خلکو سره ډاکټر نوکري نه کوي. او بیا به ته شکایت چاته کوې؟ پته ورته ټیکهدار ته به کوې، ټیکهداري نظام چې څنګه وي. نو زه دې خلکو ته دا وایم چې ستاسو ایره ولې دومره کمه ده؟ په دې باندې خو موږ په ارام نه یو ناست، په دې خو موږ بار بار خبرې وکړې چې دې ډاکټرانو د غفلت په وجه باندې یو شمېر ماشومان مړه شو. په دې هسپتال کې یو شمېر ناکړدی، دلته د بلډ مسله، دلته ایکسرې ماشین خراب، دلته کې چاته وینه نه میلاویږي، دلته کې چې کم قانون دی دا قانون مطابق چې کم دی نو د دې هسپتالونو خصمانه نه کېږي چې دلته 500 بیډ هسپتال ایم ټي آی کېږي او دلته 500 بیډ د سره دی نه، د هغې باوجود چې کم دی نو دا هسپتالونه پرایوټ کوي.
د رزړ هسپتال چې د این پی په حکومت کې جوړ شو العالمي معیار هسپتال دی نن د هغې نه مشینرۍ چې کوم دی ثوابۍ ته نوخار ته سوات ته ځي ولې هغه خلک زورور دي نن د هغه ځایونو هسپتالونه MTI کېږي نه زما د 400 هسپتال MTI کېږي نو دا زما د 400 قام سره زیاتې دي 400 سره ظلم دی نو ځکه زه په دې باندې خبره ترې کومه چې PTI والا په تقریر کې چېرته ترقیاتي کارونو خبره نشي کولی چې موږ 400 سره څه ښېګړې وکړئ د دې باوجود هم زه د خلکو تاریان یم خو زه به بیا دغه ویم چې دا ماړه خلک دي په دوی سخته نه راغلي یو سړی په کارکردګۍ په بنیاد باندې چانه ووټ غواړي یا خپل تقریر په دیو کې چې تاسو ته مې ګیس ولګو تاسو ته مې ټرانسفارمر ولګولې تاسو ته مې یونیورسټۍ وکړې تاسو ته مې هسپتالونه سکولونه وکړل تاسو ته مې سړکونه غټ غټ کوله وکړل تاسو ته مې پلونه جوړ کړل بس تاسو له مې صحت کارت درکړ د صحت کارت باندې څوک علاج کړي د هغوی نه هم لږ تپوس وکړئ چې هغوی د څونه ناکړدو سره مخ دي او صرف هر سړی به بیماري وي نه به اپریشن کوي د اپریشن نه علاوه به دلته چاته انجکشن نه میلاویږي دلته به چاته مفته دوی نه میلاویږي دلته صرف د تریخي په اپریشن کې د 400 په DHQ هسپتال کې 40,000 روپۍ وخل کېږي سریعام وختن په وختن په دې خبرې کړي د صحت معامله یو ډېره نازکه معامله ده او د 400 خو د تنګي هسپتال والو سهولیاتو نشتون خو د شب قدر والو د سهولیاتو نشتون خو ډسټرک هسپتال والو ریپورټ ویلارچ فارمولا د رزړو د چلډرن اینډ وومن هسپتال والو او دغه شانتې خو RSC او بیچوګانې واخلو دا نظام الله پاک چلیو په پرایوټ هسپتالونو باندې رشتې دغه هسپتالونه چې کم دي نو دا دوی شړکول غواړي چې خلک دې ته همدغې ته جوړ کړي چې بس پرایوټ ښه دی که نه د شپې به کې ډیوټۍ نه کېږي چیک اینډ بیلنس نشته انتظامیه خاموشه ده منتخب نمایندگان په خپلو مزو چرچو کې دي او قام سره د صحت په معاملاتو کې ډېر ظلم کېږي نو زه خپلو هغې غوږو کتونکو ته یم چې کوم ما ته د هسپتال باره کې کالس کوي چې تاسو چپ یې په دې باندې تاسو نه راځئ په هسپتال د میډیا پابندي لګولې ده نو موږ یو ټیم هم خاموشه نیو ناست خو نن ما ته څونه مسلې دي ما ته نو په څه باندې د قام په وجه باندې ما څه ذاتي مسله خو نشته نن خو زه عدالتونو ته ځم او په ما FIR کېږي خو چپ کېنم نو دا MS چې کوم دی هر چاله ډېر څه ورکوي ډېر یې چپ کړل خو قام سره زیاتې دی قام سره 400 سره زه زیاتې نه وینم او دغه سختو سلم الله پاک مال راکړي چې کوم ځای کې د عزت خبرې کوم ځای کې داسې مرحله وي چې هلته کې خلک ناکامه شي خدای مې ورته ورمخ کېږي د چا په ذریعه باندې او کار الله پاک زمانه واخلي و دې وخت کې د 400 د صحت معاملات د ګډوډۍ ښکار دي او خلکو ته ډېر انتخابي تکلیف سره مخ دي زه دې قوم ته وایم چې په دې پیښې راتلونکي وخت کې برته دي نه نور هم تکلیف وي نوټیفیکیشن جاری شوي دي چې کوم هسپتالونه پرایوټ شوي دي MTI شوي دي تپوس وکړئ خو هغې کې خلکو ته سهولیات وي یا د هغې نه مریضان خوشحاله وي نو بیا راته ویلی شي چې څونه 11 هسپتالونه دې وخت کې MTI شوي دي یو هسپتال نه هم خلک نه دي خوشحال نو دغه خبرې مې شریکولې مننه خوشحاله